Anyhow, widely wudu pagmistam na diyan. Sekadar kisah orang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وإذ بوانا يا بوانا د تبویه معنا کو یو دار چې سړی کور برابرای ارینجمنٹ کوي د کور سامان برابرای ارینجمنٹ کوي دې ته تبویه او تبویه الدار نزلتم بوانا چې کله مونږه تیارو د ابراهیم په واسطه باندې کور لفظي معنا دا شو چې مونږه تیارو ارینجمنٹ کو د ابراهیم په واسطه باندې البیت د بیت الله شریف صحیح نو دې ټیکنیکل معنا مراد ده یاد کا آغا چې مونږه اوخو ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت زائد بیت الله لکه دې باندې فلډ راغلو ما تاسو ته وایي چې باونډري زموږ ښکارېدل چې الله ابراهیم ته حکم وکړ تعالی کړیو چې دا اوسنۍ بلډینګ کوم ولاړ دی د پسوینځل باد شوی دا لسم ځل باندې نو د ابراهیم کوم باندې چې دا څلورم نمبر دی ابراهیم علیه السلام چې کوم باندې کو د بیت الله دا څلورم نمبر دی نو سال کا فلڈ راغله ځکه مکه معظمه او بیت الله شریف کو بالکل داسې لکه پیاله ها نو هغه ټول او د غرور د بیت الله باندې وراتلی نو باړم شو نو بیا خاورې په پرتی وی باونډري نه معلومه ده نو الله تعالی ورته بیت الله با کوئی معلوم نه راځه یعنی دا خطه راته معلومه ده خو اکچولی باونډریز کوم ځای نه دی معلوم ده نو جبرئیل امین راغی دا خپل وینګ دغه ځای باندې ونه بیت الله فاونډیشن دا د شاینینګ فوم په شکل باندې د ځمکه باندې راوځي ابراهیم علیه السلام لکه موږ چې دغه کوم سپین رنگ راځي ا پاوډر راځي صحیح نه د سپین شاینینګ فوم باندې راوځي ابراهیم علیه السلام شروع وکړه وَإِذْ بَوَّأْنَا آيَاتٍ كَاغَچو خودمونگا ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زائد بیت اللہ اللہ تشرک دی شیئا چی شرک ما پیدا کو ما سرائش شی وَطْوَحِرْ بیتیا اپاک کور زما لِلطَّائِفِينَ دا طواف کون کو دا پارا وَالْقَائِمِينَ اد پاتی کی دن کو دا پارا قائم مانا ولال یعنی پاتی کی دن کے دغزائی کی والرکع السجود اد رکو کون کو سجدہ کون کو دالا دفارا یعنی نموز گزارو دفارا نو بیت اللہ کی دری عبادتنا اہم دی یو طواف یو اعتکاف یو منز اور ما حدیث ذکر کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ فرمائی ان اللہ ينزل فی کل یوم ولیلہ 140 رحمہ علی بیته اللہ تعالی فهر شپا ورځ کې یو سل او شل قسم شپږ شل قسم رحمتونه الله تعالی بیت الله باندې نازلې 60 لمن یطوف به شپته هغه چا باندې چې څوک طواف کوي و40 لمن یصلی فيه صلیخ هغه چا د پاره چې څوک منځونه کوي پکې و20 لمن یعتکف فيه وينظر الیه اشم رحمتونه هغه چا د پاره چې بیت الله تاسو مخابخ ناس یو په مینه ورته ګوري نو ولې په مینه ورته ځکه ما تاسو ته دا سمبل د الله تعالی نصارا مده ما بل ذکر کړو تاسو ته چې د يهوديانو سمبل دی سٹار اف ډیوډ د عیسایانو سمبل دی کراس د مسلمانانو داسې ویزیبل سمبل بل شي نه ستار چې هلال دی کریسچن دا کلچر دی دا ریلیجیس نه دی او مسلمانانو په دې اتفاق کړی چې دا زموږه سمبل دی ریلیجیس سمبل د دوی سوري سلور دي ها سفر خان ته ها یو به نکلی کتاب ته باندې وګورئ ها وای مسلمان ها صلات الله نو دا سلور سمبل دي د اسلام او د مسلمانانو د الله کو بیت الله نمبر 2 رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله زموږ سمبل دی زموږ شناخت بچا کی او محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم دریم کتاب الله زموږ شناخت بس کیږي
پدې کتاب الله باندې او سرورم صلات الله یو انډیویډوال سړی و په څه معلومه چې مسلمان دی خو چې دیولې چې مونږ کوو نو بس دا دې خبره دلیل دی چې مسلمان دی نو دا سلور سمبل دا بیان سره یاد ساتي وعد نو چونکه بیت الله د الله تعالی سمبل او د الله نشانی ده نو خدای خو مونږ نشو کته دنیا کې ځکه زمونږ نظر کوتا دی دا مونږ نشو کته ځکه زمونږ نظر مو کوتا دی نو د الله تعالی سمبل چې ګورو دا داسې لکه الله سره کې ملاقات کیږي نو خدای خو زمونږ خالق دی زمونږ مالک دی زمونږ بادشاہ دی زمونږ رب دی هغه ته چې بنده په مینه باندې وګوري نو ثواب کیږي نو هغه خو نشي دی نو چې بیت الله ته ګوري څه باندې کیږي ثواب باندې کیږي اوس دې کتاب الله ته ګوري څه باندې کیږي د دې وجه علما فرمایي چې یو سړی حافظ هم وي خو ولدار چې تلاوت قران پاک کې کوي ډبل ثواب به ملويږي یو د تلاوت یو د کتاب الله د کلمات ته قتل دا ځان له ثواب دی صحیح زموږ په محله کې او بابا هغه ټکه نه وایي الف با تا سا ولو نو وکړه صحیح خو چې موږ یو کوم قران مجید د لیکات قواعد انداز دی نو ماته ودل تاسو په ما بابا تو قرآن دکے ہوئے اور عمر کے ویسل تک مولوی سے اتیا کالت العمر رسینا بے کو وقت چا سڑی تو کولے نہ اس بے سے سڑی تو تک نمائے تو سکے یہ تا مسئلہ کرو کہ قتل ہو تو ثواب دے مخبور ذات دی سڑی ذہن بس غاتی شوی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ لکه ما تاسو په نو کې ملتفه چې ویلو تاسو نه وایي بل کلاس ته ویلو دې ته لطیفه نه ده بلکې ما ډېره قیمتي خبره ده حقیقت په دې غټو خارو کې خصوصا پاکستان کې یا انډیا کې افغانستان کې مونږ ماته پته نشته د جیب کوترنی ها تاسو نه ویلو نو دا پک پاکټ چې جیب نه لګراو بس انو باغې کې چې دا کم مشر جیب کوترو صحیح یعنی یو کو هغه باس په ځای نه اخلي دا کار کوي پولیس سره لندن کول که څوک نه ولشي نو د اخلاصي خدای چې ټول ماقام ټول سامان لري نو هغه مخه تکي دی بیا تقسیم کوي صحیح نو دغه ټول چې کوترو کم مشر چې نه خالی راغی نور خپل یې سره هغه خالی راغی نو باس ورته وسه شو وی زمانه بعد خو خلیفہ به ته د پارک نه تایید نه وروړل نه ها ته ناکام شي نه غوینه ناکام نو کامیاب وی څنګه وی یو والد نه راوسته ای پوره 1 لک روپۍ ورکړي سورہ 1 لک روپۍ نو بیا وی بس چې هغه والد نو کولاو کنه کې شناختی کار آیډي نو آیډي د کریسچیانو پلانې مسیح صحیح کریسچیانو نو بس زبیار ما سړي خواته نه پاک والد ولا بیا جیب کې واچو په خدای هرڅه نه دی ولېته وینا پس یو ځین کې یو خبر راغله چې کله قیامت پر عیسی علیه السلام زموږ پیغمبر ته وایي چې ستا امتی زما د امتی جیب کټ کړو نو زما د وجه به زما پیغمبر ملامت کیږي نو ما یو غته نه ملامت کوم نو هغه له 100 روپیو په دادې نام ورغلی سړي تو کار کړی نو ما ته ته مې جیب کوټرو کړو ایمان نه وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آتَاغَچْمُنْگَوْ خُدْ إِبْرَاهِيم تَازَائِدَ بَيْتُ اللَّهِ اللہ تشرک بیشے آج شرک میں پیدا کو ما سرشے وَتْوَحِرْ بَيْتِيَا اپاک کورزما لِلطَّائِفِينَ دا طواف کون کو دا پارا والقائمین دا اعتکاف کون باتی کی دن کی مانا اعتکاف کون کی والرکع السجود رکوع سجدہ کون کو دا پارا مضبوطہ رو دا پارا وَأَذِّن فِي النَّاسِ او اعلانو کا انسانانو کے بالحج حج یا تو کا رجالا راضی بستا طرفتا رجالا پیدا تاسم پیدا وائی واقعی وعلا کل ضامن اراضبا علا کل ضامن پہر نحیف نظارو کمزوری اخبانے یاتین راضبا داو شام من کل فجر عمیق بہر زائل رن نو چا سفر لری وی ڈسٹنس فار اوے وی او سفر پا اوش باندی نو الٹیمیٹلی زد بدائی چا اگا اوش سودن تر آرسی نو دلگو تندو یا دا سفر او دستوی دی وجه یقیناً بکم کنی شوی خمانا دارا چی راضی بخام خواه قصد او نمبر 2 زیارت لیشهدوا منافع لهم د دې د پارا چې د وګوري او ویني مشاهده کی منافع لهم منفعت نقبل نو په حج کې بلا ډېر منفعت ندي
مدنی منفعتونه دي پکې، مادي منفعتونه دي پکې، روحاني منفعتونه دي پکې. بدني منفعتونه خو خلکو ته ایکسرسایز موقع بالکل فابریکه یو بالکل نه ملایږي. دا یو تاسو کې ایکسرسایز دی یو کال لپاره کافي دی. دا داسې سره دومره فیټ پوس وځي چې یو کال به هغه فیټ نشي ګین کولای. څنګه ټول تګو دوه صحیح. دا خو یو منفعت یعنی سرفیس دی صحیح. کل یشهدوا منافع لهم، د ټول نستر منفعت پکې داري، د انساني مساوات درس پکې. که بادشاہ دی او که یو عام سړی دی هم هغه شان دوه صدرې چولې دي، او چې کوم کار یو عام سړی کوي نو بادشاہ به هغه کار کوي. طواف به هم کوي طواف، ها البته هغه ته به دومره چې پروتوکول د تحفظ لپاره ورته ملاوي. صحیح شو. نمبر 2 چې ګویا کوم ستړي دته ملاويږي هغه بادشاہ ته ملاويږي. نیو پکې انساني مساوات دی. دویمه خبره پکې دا درس دی چې کله دې دنیا نه ځي نو که قسمت کې دی هم د دوه صدرې دا به چا پیرا کړی نو څه بیا دلته پاتې شو. که قندار کې پاتې شو، که پیښور کې پاتې شو، ګرلاهل کې دي ځکه څوک داسې نه کوي چې نه د ډېر غټ بینک بیلنس ټول راړي ورسره خاص کوي صحیح. بلکې کله چاته وایي چې تاسو د پلار په ډېر زیاته کې شي وي سمو خو غوړي او مليون ورسره دا خیر وایي څه بالواله دا ښه کلی ورکړي $1,000,000 ورته قبل نه بس دا کفن حق دی، کفن ورته ورکړه. نو دوی پکې دغه درس دی چې حرص به ختم شي، چې ختم شي، چې ګریډ به ختم شي. او دریم د قیامت ریرسل لپاره پاتې څه شي د قیامت یو ریرسل لپاره او واقعي چې د عرفات کې واقعي د قیامت سمای ښه ټول خلکو د سپینې ساده اچولي او ټول یو خدای ته ولاړي. نو د قیامت ریرسل لپاره لیشهدوا منافع لهم، د دې د پاره چې د وګوري منفعتونه خپل. ويذكر اسم الله، آیات نوم د الله تعالی فی ایام معلومات، پاغه معلوم ورځو کې. نو ماته استوي چې د حج ورځو دي 15 یوم الترویه، اتمه د ذوالحجه، نهمه د ذوالحجه، لسمه د ذوالحجه، یولسمه او دولسمه، and that's the end of Hajj. صحیح. جب رسم تک پاتے چاہیے آپ سے لیں صحیح. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اچھا کی نمدہ اللہ تعالی فی ایام معلومات، پاک معلوم روزو کے علامہ پا آغا رزقهم چی اللہ ورکڑے دوئے تامن بہیمت الانعام دا مواشینا. بہیمت الانعام مواشی کیٹرز نو قربانی بکئی وش بالا لئی، وا بالا لئی، لیم بالا لئی، گوڑ بالا لئی، دا ما رزقهم من بهیمة الانعام دی. اچھا علی نصب الحج هو العج والثج. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الحج هو العج والثج، کہ حج څه شی دی؟ یو خدا چې ډیره چغې پکې وها او دیم دا چې وینه څه وها، بس دو شی نه دي اهم پکې الحج والثج. اوس دا دواړه کارونه بظاهر پکې څه فلسفه نه معلومیږي. بظاهر پکې چغې وو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله چغې به صحیح ادا دومره پر لکونو زناور بالا لې یا بچا ترسي یا بنه رسول تبع اس خرابيږي. نو بظاهر پکې څه فلسفه نشته. شریعت پر وایي چغې شروع کړې الله اکبر ځان سره وایا نه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وایي چغې وها الحج هو الحج والثج، الحج هو الحج والثج. چې خبره د دین کارونه دا په فلسفو په حکمتونو نه کیږي، دا په امر کیږي. د دین کارونه په څه کیږي؟ دا دالته یاد کړ شکل خامه دا اهم خبره ده. د دین کار کیږي د دې کولو لپاره بنیادی سبب سي امر. نو چې څنګه امر شوی هغه شان به کې په فلسفه پوهیږي او کنه پوهیږي. فلسفه به نه معلومه، فلسفه خو ثانوي دي، دا سیکنډري دي. مونږه مونږ وکړو صحیح. نو څنګه بدا فلسفه ان مونږ څه خوشاله دي چې سړی په 15 وخت صفاشي، کپڑے صفائی، بدن صفائی، ځای صفائی، خیراتی دي د خیرات پکې د اسلام د سره ناشتي ها کله چند ورکه کله نو ورکه خو او مسجد استعمالي صحیح. دا فلسفه دا مسلمان دي لپاره نه، مسلمان دي لپاره چې الله به یقین سره مسکوا مسکوا صحیح. اوس د موږ سره ریپرزنټ دي هغه د دې بدن بم صفائی، کپڑے بم صفائی، ځای بم صفائی. نمبر 3 بداوی چې وخت باندې به کې. نمبر 3 بدایي چې یو امیر اطاعت بکې. نمبر 4 بدایي چې سکونه بالکل ایف نه یو بل سره بالکل نږدې چې وحدت او یو والد کې پیدا شي. دا ټول فلسفي دي، دا سیکنډري دي.
دا سیکنډري دي بٹ فرست او پریلیمینری فلسفه سره د مونږ حکم دی څه حکم دی صحیح بیانې د قصه کوم شی چې شریعت حرام کړي شراب مونږ ولې نسو یاره شراب چې سره اوس کډنی خرابېږي لیور پرابلم ته پیدا شي هارت پرابلم پیدا شي بلاد رپل ته نه پیدا کیږي بیا باغ ته سوای اب وایي ته اوس کوم کډنی میله صحیح کار کوي صحیح چې وېس کوم بیا نه صحیح کوو وای صحیح او شراب اوس کوم د سره ځان شي بیا هم نشي کولای دا کوم کولای دا کوم نشي کولای صحیح دا سیکنډري فلسفي دي ولې شراب نسو الله وی حرام بس صحیح شو نو دا ته ولیکا چې سبب د فرضیت یا د حرمت څه یو طرف ته فرضیت ته بل طرف ته حرمت چې دا شی فرض د کې به دا حرام نه دی کې سبب د فرضیت او د حرمت په دین کې صرف حکم دی سوچ ادي وجه پیغمبر اطلاع بس یوې جملې سره دا خبره مونږ ته واضحه کړې ده په افغانستان کې عسكر چې وي ای باندې پریډ کېږي نه زره مده پاسکر باندې پریډ کوي صحیح نو ساکم کمانډنټ چې وي موږ ورته ولدار سره دا څه ته نه څه شي وایي ضابط سے نا ضابط سے چې پریډ کوي موږ هوته وځو په انګریزي کې ویل اوس الته اردو کړي د پاکستان کې اوس هغه کمان څور کوي او اردو ناغه وی پلاټون نه بټول الرټ صحیح لالا ته پوښتنه وته لالا ته معلومه نه به کوئی مارچ صحیح چې مارچ شروع کو لا به دوه قدمونه وسه به هاټ صحیح اپره پلاټ بس ویله به دوه قدمونه وسه هاټ صحیح یا به کوئک مارچ یا چې مارچ به نو چې دوه قدمه به غسل نه به ابو فن ان یو ټرن نو به کور استاد کی یو سولجر چې دا حق ورته نو چې د کمانډنټ نه ضابط صاحب نه تاسو کړو چې ته ویلې ونه او چې مات راته پرې چې هغه دیوال پر غوړه څه کنه هل تر بیا په خپل اباوټ ټانو کې کوم کې نکول کدا خبره کوم کوټ پاس کوي څه کوي ورته کوټ پاس کوي لس کې دوه وخت ورته تړي سورۃ الجلال لذول سخت او پوری شاته وتړي وای شابه د سټیډیم کې دوه چکرې وه په دونو دونو نو وخت ولا الله تا کوي دا بیا نیکسټ ټایم بیا بالکل د کمانډنټ د پوسټ کې د کوي په ځای مر نه د قدم ورځي وي هټ ایوکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ المؤمن مجاہد فی بیته مسلمان چې کو کیوں بھی دی فوجی ہے مسلمان چې کو کیوں بھی نو دې یعنی فوجی معنا چې د ځوان ټول په ډیسپلین روان دي رجوان نمبر 1 فوجی دے ټول په ډیسپلین روان دي نمبر 2 اور نمبر 2 دے فوجی دے سیکریفائس تبار وخت تیار ساتي صحیح نمبر 3 دے فوجی دے چې څوک ته ضرورت دي نو دې بدانه وایي چې ایکسکیوزز صحیح موږ ته ریزرو فوجیانو هغه ویلي کای شي خو په ریزرو لیست باندې نو چې څو هنګامي حالت او ایمرجنسي پیدا شي صحیح نه لري په ټلګرام راشي ټلګرام کاغذ چې پلان باندې مرده قومي مسله ده هغه باندې شي کېږي کوئی پلان باندې پولیس ورته راځي تاسو ته احتیاط موږ ته ریزرو فوجیان وایي ها دلته مستا نو دې ریزرو فوجیان وایي نو پیغمبر اسلام وایي مومن او مجاهد دې فوجي دې نمبر اول چې د ټایم بدل نه ده دا چاره د الله ده صحیح نمبر 2 چې دې به سیکریفایس تا قرباني ته ځان تیارې ده هر څه لکه د فوجي اوس فوجي څه کوي چې میدان ته راشي ته یا سويس تکلیف نه پس پھر کی د سويس تکلیف نه ته په مرکز ځان لري ا دې دې تیاری دي وجه کې اروانه وشي چې موږ ګوره نه وشي تاسو ګوره پیږئ ها نو یو انا نمبر 3 ډیسپلین او نمبر 4 د آرډر تابع دی نمبر 4 د آرډر تابع فلسفي نه ګوري صحیح اس کا فیلڈ کی الطاف جرنیل سے بھی یا سوچی ضابط سے بھی یا ڈگروال سے بھی یا ڈگرون سے بھی صحیح اور ڈگرون سے فیلڈ کے آرمی تو ایڈوانس صحیح گو ہے میں کہتے وہ تو خانہ تھا تھوڑا کر باران ہو رہی صحیح دا حق نے وردا ہاں نہ وہ بچ ڈگروال سے وہی ایڈوانس نو بس دی ورمنڈ گئی صحیح او کله داسې وي چې بالکل بے خطر ایڈوانس رواني دشمن تعالی کړي ایڈوانس روان قرآن دی ایک دم ڈگرون سے آرڈر ہوئی کہ سب میں کہ یوں ٹرن التم یہ حق پر تنشتا چھتے چھتا خطر خود نے کرے سے پیسے میں سے کھلنے تو تھی منگا واپس کو دیش نہ دا خبر ہو بیارو سو کتے شیا ثانوی دا خو پرائمری سے سره آرڈر دے
چاډر باندې صحیح نو دا ورډګر منصب ورډګر واسه خبره ده د الله خبره د پیغمبر خبره مونږ فلسفیونو به ګورو حق خبره او بیا رسو منو د دین په حواله زمونږه کوټ بالکل غلط ده اوس خبره نه ګران د ذکر اوس خبره کلیر ده ښه لیشهدوا منافع لهم دې لپاره حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج کیسه شي الحج چغب لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك صحیح او چې اړومبای جمره د اختر پروز باندې یعنی د قربانای پروز باندې اړومبای جمره کله ولي بس لبیک صاحب شي الله اکبر شروع شي صحیح شروع شي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولا یا هغه چې وي مستسب هم چې وي چې په لار روانه چې سره ملاويږي وای الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد رستو بیا تاسو کې شرشاته کوم ګروپ کې راغلي نو مې به استقبال دی عمر سبانه کې الله اکبر الحج هو الحج والسج صحابه بدرسه رضوان الله عليهم اجمعين صحابه تقرا يقول رضوان الله عليهم اجمعين فحج چې به یو بل سره ملاویدل مستلمش به رسته کول یو بل سره به دې ورکړه صحیح معانکه به وکړه وي به الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد كيف حالك متاج څنګه طبيعت څنګه کلام اوسېږي دا خبره به صحیح وي فکر پیغمبر هو الحج او نمبر 2 السج چې قربانای وکي اوس یو سړی خپل فلسفه یره چې کدا پیسي خلق جمع کړي صحیح شو د مسلمانانو ډېر لوی خیر کوي مثلا صحیح کدا قربانای چې خلق جمع کړي د مسلمانانو ډېر لوی خیر اوس دا فلسفي دي شریعت فلسفي رستای دي شریعت حکم لومبه دي وجه الله تعالی و چې لينال الله لحومها ولا دماؤها رسول روان دي لن ينال الله لحومها ولا دماء خدای وایي چې ما وایي چې ساروی بالا له فلسفه پکې نه بس ساروی بالا له کټنګ بکې ویني بچوي زغوالم دا چمینه کوي زغوالم دا چمینه توي کوي زنه غوخه غوالم مینه غواړم بس دا مینه توي کا صحیح برادران کرام لیشهدوا منافع لهم دې لپاره چې دای حاضر شي منفعتون خپلوتا ويذكر اسم الله آیات نند الله تعالی فی ایام معلومات معلوم رزقی علی ما رزقهم فاج ورکړې دوی تعالی تعالی من بهیمت الانعام دمویشونا فکلوا من خرید دین نو خوراک ته حرام نه البته د جنایت کم دم چی وی د جنایت دم چې وایلیشن لیکل دي او در باندې لیم راغی یا ګوډ د ذبحکو داغه خوراک ته د پاره ناروا دي عام چې د حج قرباني چې او جایز ده خوراک دا ډول ټولي کا سیف الله خان او نصر احمد زواړه وړي چې د جنایت هغه قرباني کا پینلټي ده صحیح نو پینلټي خدا څه نه کوي چې دې نه راوړي په دې بلکې واچي پینلټي خو د خپل جیب نه وباسي نو خپل خېټه نه مې وباسي نه بل پر غیر خوراک تعالی لپاره حرام دي وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا خُرَاكَ وَإِدْدِينَا وَأَطْعِمُوا أَفْيُكَ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ محتاج فقیر البائس موږ ورته زپل شوی د بائس معنا تاسو زپل وایي کنه غړې چې ډېر لوی ستړي والي یا ډېر لوی لوګي والي موږ ډېر زپل دي تاسو پته څه وایي ورته تو معنا خوستړي کوي او کار کوي نه دا مونږ څو لوګي والے لوګي بس کو تاسو خپل لغت او روابط موږ ځپلې وایي واطعم البائس الفقير افید کئ البائس الفقير اغه ځپل شوی فقیر نو د جنایت کم ګډ چی وی د جنایت کم لیم چی وی د وایلیشن هغه باید چې فقرا او ورکړي شي ثم ليقضوا تفثهم خدا عام قربانه ذکر دی دا تم کړی شي دوستانه تم ورکړي شي کیوں چې کنګ عبد الله سره تعلق نه هم دعوت ورکړي شي مالم بلل کړی دی د قربانه ثم راشه متوبه کیږي صحیح مسعود نشي ویل چې خو بلیانیت دی نه ک بلیانیت دی او ته بلیانیت دی اخره شي ثم ليقضوا تفثهم ابيا ليقضوا تفثهم بیا د خلق لړکه تفثهم خرج بل خلق دل کی جیسا
خیری خپل نو بس د قربانه نه بعد لومبنه خو جمره وشته شي جمره نه بعد قرباني وشي د قربانه نه بعد داسې بس سره سر پرې داخله لري او حرام لري کی او غسل کې خپل کپڑے واچي نو ثم ليقضوا تفصا بیا د خپل خیلی لري ثم ليقضوا تفصا وليوفوا نذورهم نذور دغه صورت چې په احرام کې وي سره د دنیا خیری په شریعت اسلامي وایي چې داسې به نه کې چې ورته د اختبار راکړي نه وي څه څه نه بلکې بس ځان بلې ونه ورته صحیح ځکه الله تعالی فرشتو ته وی چې دا ګوره څومره صفائی پسند سره دی چې اوس ما ورته حکم کړی چې نه به وشتان برابرې نه به د ګیری وشتان برابرې نه به ځان د خیل لرکې ایون چې او دفن کې انو ځان بلې په زور زور نه مخې که په زور زور ځانو مقاومه استل بیا به جنایت دی وایلیشن دی څه شي دا یو ټریننګ دی چې روان دی چې ګوره اوس دا خپل بدن دی لکه موږ چې وایو دین از مای پرسنل بزنس صحیح نو موږ دا فلسفه دی اپلای کوو دا فلسفه نه اپلای کوي نه دین از ناٹ یور پرسنل بزنس دس از Allah's business this whole business this Allah's business نو چې الله وایي په زور زور وکړه صحیح نه دی په زور زور وکړه چې موږ عمومي او داس کوو بیا د ګیره خپ زور زور مخ ځلان به ورسره خلوند شي اګه بیا زمونږ په څیر روانو دا کوم کپلیوزي په وستنه پریږي نو چې برابر شي صحیح په سړی حق شریعت اسلام خبر حضورونه ګمون ولا ورغړي ته وست پریواته لیم والا ہے ثم ليقضوا تفصهم بیادر کئی شرک پر ولیوفوا نذورهم اپورا کئی پلجس پر پورا کئی پلجس پر یعنی احکام پورا کئی ولیطوفوا اتواد کئی بالبیت العتیق فدغ قدیمی نو قدیمی کور ورتوي زکه چې د مخدز مکی باندې د دینه مخ کې بل صاحب ده نو براز به تاسو ذکر کړو چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام جبرئیل امین نه تاسو کو وې د ځمکه اسمان چې لانو په دې شکل جلا څنګه دي چې په دې شکل نو سو نو جبرئیل امین ورته کنا نرا ما موږ او بلی دي سبا مولید او بابا مولید وې په ووسو نه په وو باندې یو شاینینګ فوم زګ ورته ورته یو شاینینګ فوم هغه فلوټ کېدنو پیښ شي یو غټ شاینینګ فوم هغه فلوټ کېدل یو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته داسو هغه ته د بیت الله ماډل تاسو چې شاینینګ فوم شکل کې دا د بیت الله ماډلو نو چې الله تعالی زمکا او اسمان په دغه انداز پیدا کړ چې آپ کوم انداز باندې دي نو موږ ته حکم کوي دی چې بیت الله آباد کړي موږ ته حکم کوي دی چې بیت الله آباد کړي نو بل ساينټیفیک خبر دا ثانوي دي بیا دا بیا پرایمری نه دي ولې موږ ثواب ته او دا څه ونی دا څه نه کوي دا څه ونی کوي ځکه الله دې دا څه کوي ها کلاک وایز ها کاونټر کلاک وایز کاؤنٹر کلاک وائز ہونے کا ہاں اس دا رست منگا معلوم کرو کہ وہ دیکھے وہ سائنٹیفک حکمت ہوں دے دیکھے ہاں سچ ہے سائنٹیفک حکمت ہوں دے نمبر 1 بس سپیس کی دا ٹولز توری سے گردی دا کاؤنٹر کلاک وائز گرسی نمبر 1 نمبر 2 دا بدن سائنس اغام گردی کاؤنٹر کلاک وائز اور نمبر 3 الیکٹران اور پروٹان ټول دنیا کې روانه ده هغه هم په کاونټر کلاک وایي الله تعالی وایي چې دا ساينټیفیک شی نه دي دا روحاني شکل کې کتاب دا هم کاونټر کلاک وایي صحیح او څنګه چې پیدا کړی هر څه د خپل سنټر نه چاپی راځي څنګه چاپی راځي د خپل سنټر نه انسانانو ته تاسو د خپل سنټر نه چاپی راځي سنټر څه دی بیت الله صحیح او صرف اسپریچوئل سنٹر نہیں جو قرآن کے اللہ وجہ اللہ البیت الحرام قیاما للناس پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کله په ظلم باندې بیت الله روان شي بیا دنیا نه پاتې کیږي چې کله په ظلم بیت الله روان شي بیا دنیا نه پاتې کیږي د بیت الله حیثیت د دنیا د پاره د انساني بقا د پاره داسې لکه بدن د پاره روح لکه بدن د پاره روح نو چې روح بدن نه وځي نو بیا موږ ډیډ باډي سره څه کور کې سمبالو هغه څه ته مخبري ته رسو پناه کوي نو الله تعالی وایي چې هغه روح مل دنیا ختم کړ بیت الله شریف او ظلمن مو ختم کړ او ظلم مو ختم کړ موږ د دنیا ای بیت زړه د فنکوم د دنیا نو بل د قیامت راځي صحیح څه دی وجه قران کریم ورته قیاما للناس چې انسانیت د قیام دار مدار د بیت الله په قیام باندې جعل الله البيت الحرام قياما للناس نمبر اول او نمبر 2 چې د دنیا نظام روان دی د دنیا نظام موږ ارسو سپیس کې څومره شیونه چې دي دا تابع دي نن ور
स्पेस څومره شي چې څه دی ها نور سنټر دی نور څه سنټر پس مکه باندې بیت الله شریف سنټر دی د دې وجه ساينټیفیکلی چې په کوم ځای بیت الله په کې سنټر اف ګریویټي دی دا تولی کوي سنټر اف ګریویټي دی فزیکلی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او طواف دکې د بیت العتیق په قدیمی قربان نو قدیمی څه چې بل څه مخکې نشي یو او دویم د عتیق معنا د آزاد عتیق معنا څه آزاد وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او طواف دکې په آزاد نو آزاد ورته په دې بنیاد وای چې څوک د دغه بیت الله د راوړي پیغام درالېګلي پیغام تابع وي او غلامي کله نه برداشت کوي اولادی دغه وجوه چې حضور صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی رباعی ابن عامر الخزاعي رضی الله تعالی عنه رباعی ابن عامر الخزاعي رضی الله تعالی عنه نو د فارس د خطې ته ورغله دعوت لپاره فارس ته ورغله دعوت لپاره نو داسې خلک ګوري هغه ته دعوت ورکړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میسج انو جوړي استخبارات څه تاسو خبرات او استخبارات نو خواب ورپسې ولګیدل صحیح نو چې خواب ورپسې ولګیدل خواب گرفتار کړ چې گرفتار کړ نو گورنر ته پیش کړ نو گورنر ورته لکه ته خلکو ته اپروچ کې سوای خلکو ته صحیح نو دا ورته وایي زه عرب یم وی اچھا ته په دا ملګری طرف نه راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خلکو سره ملګری به ورته ویته به دا ملګری طرف بیا او زړه ملګری طرف نه راغلی وی تاسو تاسو دا ملګری څه وایي چې تاسو په وټونه کوي څه کوي وټونه کوي دا الیکشن کمپاین دې څه په کوي چې دا سب مهم مشورو کوي ویلې ما دا بعثتم وبعث صاحبكم هذا تاسو میشن تاسو دې ملګری میشن سره یا سبحان الله رباعی ابن عامر دومره بهترین خبر ورته وکړه چې بل دنیا سسټر په ټول راځي و ان الله ابتعثنا ان نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد زمونږ او زمونږ د ملګری میشن دا دی چې انسان د انسانانو د بندګان اخلاص کوي او الله بندګان دومره قیمتي خبره وکړه دومره بریف او سمرایز میسج چې څوک نشي ورکولای صحیح چې مونږه بندیان د بندیانو د بندګان اخلاصو د الله بندیان جوړو تاسو دنیا ورته بندگان کړی دي او دنیا ته سرګون بندگان کړی دي هر بادشاہ ځان له خدای جوړ دی هر حکمران ځان له خدای جوړ دی هر حکمران ایون دوه الکټیو یو بیا رسول خدای جوړ شي صحیح هغه به خلق پر غلامان غني صحیح رحم شي په سمان الیکشن باندې مطلب هغه الیکشن ته هم څنګه یې نه خدای یو صحیح خو بیا ځان بسنون کی ځان خدای جوړ شي نو الله تعالی زموږ مهم مشن دار ګرځولې چې انسان د انسانانو د بندګان اخلاص او د الله بندګان جوړ نو دا یو کلمه چې موږ چې لا اله الا الله دې معنا دا ده چې سوای د الله نه بل څوک مالک نشته مالک یو الله دی لارد یو الله زما هم او د یو مالدار سره زما هم او د یو زورور سره صحیح او موږ ټول هغه سبجیکټ اوس کدا یو فلسفه د انسانیت ذهن کې راځي د ظلم خاتمه به وشي سبوشي د ظلم خاتمه ولې لومبنه تصور باندې سره دا پیدا شي چې even though I am a rich man or I am a powerful man or I am an authority say but I am not master of anybody else زه master of name زه طاقتور یم ما سره پیسې دي ما سره حکومت دی ما سره منصب دی ما سره هر شی شته خو زه master او مالک نه یم صحیح زما څو غلام نه دی بلکې زمونږ ټول مالک یو الله صحیح دا نمبر اول نمبر 2 د کلمې سره دا تصور ذهن کې راشي چې ټول خلک په حیثیت د انسان مساوي دي ځکه د سبجیکټ دی الله تعالی دا په حیثیت د انسان په مساوي او برابر دي ځکه د سبجیکټ دی الله تعالی دا نمبر 2 نمبر 3 چې کله مساوي دي او څوک د چا ماسټر نه دی لہذا اچھا دا هیڅ بل سره ظلم او زیاتې وي اچھا دا هیڅ چې بل سره ظلم او زیاتې وي صحیح او دا وجه حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے سنو مجھے ابن مسعود نہ ابو مسعود بر صحابی ابن مسعود مشہور صحابی ہے ابو مسعود مشہور ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ زما یو سلیو گرل وا سوا یو سلیو گرل وا نزی وار ورته غوسه شو په درد نو داس لاس می کوچا صحیح
او فورا یا ما دا تلاف جد یو قواز مورد بما ته ما یا ابا مسعود ما او ابو مسعود ویچ شاعت نوکتر فاذا انا برسول الله صلی اللہ پیغمبر علیہ السلام اتفاقا رعلا حضور اتوارکم ما یا ابا مسعود یو خلق منه هو یره خو بس زمکه کې ډوب شو لکه زمکه شاک شوی زمکه ورننه وته چې خدای اوس مالا غوسام راځه لاس میں مجھے تو داسې وخت کې مستج پیغمبر ولیدل صلی الله علیه وسلم ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سرنه مې اسمان او د شونه مې زمکه او تقیدا پیغمبر راته وی چې الله اقدر عليك منك عليها خدای ستا مقابله کې ډیر زیات زور اور ستا د زور نه دې سلو ګرځا ته په دې دومره قوت نه لري لکه الله چې پتا سره قوت لري ټکه ولا وعمل ولا you have to face the consequences then صحیح ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ وای ما نه نور څه خبره جوړه نشو حضور می اصله ورته وای انت حره آزاد ہے دې څه انت حره آزاد ہے په یو لاک درهم یې غوښتل حضور باندې په یو لاک درهم په موته انت حره آزاد ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راته وای چې ابو مسعود دا د کفاره سره دی لازم چتورو دا د لاس چتورو کفار کدا کار نه کړي خدای به صح حساب سره کو قیامت پر ورځ باندې چې په یو کمزوري مخلوق دی لاس څنګه پورته حالانکه نه گزار ور کړی دی نه پراخ پر کړی دی صرف د غصې سره کړی دی لاس د سوچ کړی لاس ته پاتې چې ما یا ابا مسعود صحیح مزدا یو کلمه ده علامه دې راځي خبره کړی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ دغیو سجدہ خدای ته کول چې دا په ډېره مشکله ده نه دی وخت په نشته چې خدای ته دغه سجده وکړي دا داسې سجده ده هغه وایي چې د دنیا د ټولو سجدو نه به اخلاص شي بس دغیو الله ته سجده وکړه د ټولو سجدو نه به اخلاص شي وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے آیات طرف لګل ګورځي شیخ صاحب پکڑے ہو کہ نا وہ ایک سجدہ وہ ایک سجدہ جو نثار احمد خور ڈوئے دیکھو داستے کہ پنڈائی کی وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات دغیو سجدہ اللہ کا سجدہ تار ډیره مشکل ښکاري کدا له شروع کړه د انسانانو سجدونه وخلاص شي وما تاسو ته واقع ذکر کړی و چې قیصر روم سیزر سپر پاور سیزر څه شو سپر پاور د بزنطین اوس دا سیزر هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله خط لیکي یو صحابي ورته لیکي د هیکل ابي رضی الله تعالی عنه هغه خط واستل په اسبان سور دی صحیح ور سیزر داغه د امپریس کول لپاره چې کله پته ورته لګیدا نو یو خو د دربار نه درې میله علاقه کارپټ کړه څنګه دا نه پروتوکول ورکو امپریس کوی خپل قوت نه امپریس کوی دا تاسو چیلنج کوي چې دې بدلای نو واپس شي نه دې سره جنگ کو حضور دولت کوي چې په مليونو علاقو کار پټ کړی او چې پیرا آرمي والا ولار دستان ټو صحیح ټو فرایټ دی راوړل لپاره حضرت هیکل ابي رضی الله عنه خدای ته سجده لګونکو دا او په چا سکارو اته راغله نه چاته ګوري نه کارپټ ته ګوري دا کارپټ ته پاس خپل افضل دی صحیح او چې کله مین ګیټ ته راغی صحیح نا اس اگر اوس اس او داسې یو په پیلو هغه پیلو سره اس پړو یو پیلو سره اس ورته اوس انت پروتوکول دا چې کوم مقامي سره وو که بارانه سره وو چې راته په نصیب ته سجده راکړه سجده ته سجده راکړه نو د هیکل ابي رضی الله تعالی عنه هغه چې وطن نشر نو عموما خو د عاجز په انداز باندې عاجز روانو خپلتا دا سره نورم نه چې چاته ټیټوالي تصور را نشي او دا سیده کما خامه پوره نه ورلله خود ها فین من عند رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د پیغمبر خط دا و دا ارمان بس سیده دا یو شی سره دومره ډېر تاثیر شو چې دا خلک دا زیر کول نه دي دای چانه دباویږي نه دای چانه امپر مون کو یا الله خدای رحم وکړي
کنه چې سره موږ نوې کار ولیدو دا غینه امپریس یو بیا هغه ته پورته کیږو صحیح چې ګوره کړه دا ټول مال راک صحیح ذکر کړه چې څه تاسو ته پورته ما ګوره کړه دا ټول کار مار راک دا کار نه کوي الیه نو څنګه خدای هر څه یا سبحان الله یو سړي سره کور لوي دی هغه نه امپریس شو کار ور سره دی هغه نه امپریس ته چې الله باندې غلی تر دنیا نه د بادشاہ نه امپریس صحابه رضوان الله علیهم اجمعین او دا زموږ پښتانه د مسلمان دا برټش احترام په دې چمن علاقه باندې ورننه وته چمن د بیا قندار طرفته صحیح نو د یو مخبر مخکې تاسو مخبر څه وایي مخبر وایي یو مخبر مخکې ولېږي په فارم کې دا بزګرانو کار صحیح نو ته یو بزګر نه تاسو کو دا فیرنګیان ته په دې علاقه باندې اٹیک وکړي حمله وکړي تاسو به څه کوئ صحیح نو ته ورته موږ څه کوو مقابله به کوو صحیح په څه به مقابله کوي اتفاق هغه چې پیاز راوسته بل جیب کې وچه ډوړای هغه راوسته په دې په څه مقابله کوي په دې پیاز کړو هغه ورته په خبره پوه نه شو خبره ځان پوهه کا دا پیاز ډوړای چې موږ ته ملاويږي مونږ دا په هیڅ شی باندې بدلولو ته نه کیږي ځکه چې مونږ نه غواړو دا مونږ ته پاسانه ملاويږي کوم قوم چې په دې باندې قانع وي هغه ته سر نه کیږي صحیح نو دا زموږ کردارو هغه لاړو ختم شي دا له تباہ برباد کړ ها اوس خبر ده کړو دین ذالک ومن يعظم ذالک دغ خبر دا ومن يعظم حرمات الله او سوچ تعظیم کوي د محترم شیونو د الله تعالی نو دې ته وګوره اوس کله ته وسره راغی مسلمانانو د جمعات به حرمتي شروع کړه نو موږ ورته په جواب باندې وایو نو خو نشو نشو خدا هغه د ایمان تقاضا ده چې مسجد ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا ده چې قران ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا ده چې یو عالم ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا ده چې یو مشر ته احترام ورکړي خبره ده انکرام صحیح دا هغه د ایمان تقاضا ده چې بیت الله ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا ده چې زمزم ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا ده چې مدینه منوره خرما ته احترام ورکړي نو دې ته وایي حرمات الله ومن يعظم حرمات الله اسوچ تعظیم کوي حرمات الله د معزز او محترم شیانو د الله تعالی فهو خير له دا بهتر دې تر پاره عند رب پنځ پروردگار دد وحلت لكم الانعام حلال ګرځول شي تاسو لپاره مواشي کېټل الا ما یتلا علیکم مگر آغنا چې نسخه تا حرمت داږي کېدل چې کوم الله حرام کړی دی هغه منخري نو چې الله تعالی نو الله تعالی تاسو وایي غوی بخوري خو خربه نخوري ها لیم بخوري خستایبه نخوري انو تاسو وایي اختر پر رسول کوم قرباني کړه دا بخوري او جنایت والا قربانه نه بته نخوري اللہ تعالیٰ فرمائی چرا اللہ تعالیٰ لفظ تب گورے چې دی وای چې کم شی اوپر کم شی ځکه ته فوجي ته څه فوجي چې کویک مارک او هارت صحیح کویک مارک او ټرن ابل یو کان وحلت لكم الانعام حلال ګرځول شوي تاسو لپاره مواشي او کېدل الا ما یطلع علیکم مگر آغنا چې لسته شي تاسو باندې حرمت دادي فجتنبوا الرجس ځان بچ ساتئ د ګندګۍ من الاوثان د بوتانو د ګندګۍ اوثان معنا بوتان فجتنبوا الرجس من الاوثان ځان بچ ساتئ د ګندګۍ د بوتانو وجتنبوا او ځان بچ ساتئ قول الزور د دروغ خبرونه قول الزور معنا د دروغ خبره الله تعالی وایي څه شي نه زما ډیر بد شي څه شي نه زما ډیر بد شي د عقیده په اعتبار نه شرک بد شي او د عمل په اعتبار نه دروغ بد شي موږ پته ولګی دا چې دا دروغ ناکار شي دي چې خدای شرک ته یوځای صحیح اوس مسلمان شرک کو باندې کوي خو چې دروغ وایي خدای یې بد شي خبره دین کړه دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے صحابي ته پوښتنه کوي او يسرق المؤمن مسلمان غلا کوي
پیغمبر صلوات والسلام ورته او کله سره سچويشن کې راشي نو صحیح وی او یشرب المؤمن مسلمان شراب سکي بیا کله اوس وی او یزنی المؤمن مسلمان زنا کوي پیغمبر اسلام او کله اوس نو بیا یې تاسو او یکذب المؤمن مسلمان دروغ وای پیغمبر اسلام بالله پتہ ولګی دا چې ټول ګناونه بدترین ګناه څه دي دروغ ویل دي ځکه دا دروغ د ټول بیمارو جړ دی ټول ګندګو جړ دی دا دروغ ابراهیم ابن ادم رحمت الله علیه ته سړی راغی ها ابراهیم ابن ادم رحمت الله علیه ته سړی راغی ورته ویږي زما به کردار ډیر ناکاره دی عمل مې ډیر ناکاره دی دا غواړم چې خپل اسلام کومای بچی دا ډیره خبره ده خدای زما ستاره دوه اسلام وی نه چې زما سکوینه دغه اډکټ دغه څه دغه عادت شوی نو په هغه ناوړې په لکه سکوینه دی وی غلا وی بل څه کوي کله دا بد اخلاقی وي ښا وی بل څه کوي دی ورته شراب ورته بل څه کوي دی وی کوم موقع ملاو شو اجرت باندې قتلم کو اجرت باندې قتلم کو ابراهیم ابن رحمت الله علیه ورته چې تاره کړه ټول کارونه خدي کوا بس یو کار نه کو درو وایا هغه دانو پیننه غلام کوا زنا کوا قتلم کوا شرابم کوا خضروغ موایا هغه دا خاصه شو موږ له دغه څه موږ په کار دي چې به صرف یو شی را باندې ناروا شي نو ټول اجازه راکړي ځان مولا دي امریکای نه راغلي دا فسان بل امریکای نه راغلي دا ارتي اجازه راکړي نو را باندې سره موږ څنګه یو کړی چې دا ناروا دي دا ناروا دي دی وای دا ټول کوا خو بس یو کار مکو دا وړي ډیر آسان کار دی صحیح نور روان شو نو د شپې اراده وشو چرته غلا ده نو غلا روان انا لاره کې فلا ولا مخلا ولا سره مشي څنګه طبيعت سره چرته روان دي نو اس کوی چې غلا او پولیس والا د پیدا کړي غلا روان دي صحیح او کبره خبره کوي دروغ دي او ابراهيم ادم رحمت الله علیه سره وعده کړی چې او دروغ بنوا دروغ بل بار ته روان دي نو فریدان ولا مخلا ورغی استره مشي ډیر د بس کوي کوم خار روانه اوس که فریجان چې زم بار ته شمپینز کوم روانه څه کوم شمپینز کوم یا پټوای لا خدای پاک ته شمپینز کې پټوای ځکه ته مسلمان صحیح اوس کله ته بل خبره کوي دروغ دي ابراهيم رحمت الله علیه سره وعده کړی ده بس په یو وخت کې دنه اصلاح شو یو وخت دنه اصلاح شو نو دا دروغ دا کور دی د ټولو ګناونو لپاره کور څه دی دروغ دي نو بس کدا کور دې نه کړو ګناه څنګه کې ته ډیسکلوز شي یا په اوپن شي نو ګناه څنګه کې نه نشي کولای اچھا اچھا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ حَلَالٌ كَيْزِيتا ذَكَارَ مَوَاشِيَ وَكَيْتَن إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مَگَرْ آغَنَا چلستے شتا سبحان حرمت داغی فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ زان بچ ساتے دگندگئے دبوتاننا وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ او زان بچ ساتے دروغ خبرنا دروغ موائے ځان بچ ساته دروغ خبره ده دروغ موای اوس کومه بزنس کې دروغ بس ور سمره دي نه تاریخ شروع شي صحیح بلکې دروغ خبره ده موږ په بزنس کې په دروغ قسم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وو کسان دي د قیامت پر ورځ چې خدای طرف ته روان الله تعالی به د غضب په نظر ورکړي نو غضب د FBI هم نه ده د CIA هم نه د خادم نه د KGB هم نه ده حالانکه د KGB ډایرکټر چې په غضب وو دې معنا راځي ډېر کار کړه صحیح چې په باندې ورته ورنه سر کیا بابا دے نا اللہ دے اللہ هغه ورته په غضب یوې پاغې کې ذکر وکړو والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
چې هغه تاجر چې د خپل سامان د دروغ په قسمونو خرڅوي، خپل سامان خرڅوي، څنګه خرڅوي؟ د دروغ په قسمونو. نه دې کوم میټیریل چې دي، یا سبحان الله، قسم په خدای تاسو میټیریل تاسو غواړئ او پته راوړه دا ځوانو میټیریل دي، دا چې یو ضروري دي بیره غړغړه. صحیح. نو والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا چې تاجر چې خدای طرف ته رواني، الله به په قسم خدای موږ بچ ساتي خپل غصب نه. فجتنبوا الرجس من الاوثان، ځان بچ ساتي د ګندګۍ یعنی بوتانو نه، وجتنبوا قول الزور، او ځان بچ ساتي د دروغ خبرې نه. حنفاء لله، خالص مخلص مسلمانان الله لپاره. حنیف دا ټایټل د ابراهیم علیه السلام د ملت، ټایټل د ابراهیم علیه السلام د ملت. حنیف وای چاته چې نه شرک کوي، نه بدعت کوي، نه شرک کوي، نه بدعت کوي، مخلص وي الله سره او د الله پیغمبر سره، مسلمانانو سره او د مسلمانانو مشرانو سره. امام بخاری حدیث نقل کړی دی، پیغمبر علیہ السلام فرمایي الدین النصیحه، دین د خیر خواهی نوم دی. دین د سنن دی سره احمد د خیر خواهی، نصیحت معنا خیر خواهی. نصیحت ته نصیحت څه کوي چې ته چاته خبره کې دا د خیر خواهی کوي. نو دین خیر غوښتل، خیر خواهی ده، سنسیارټی ده. قالوا لمن یا رسول الله، صحابه تاسو کې چې چا سنسیارټی، چا سره اخلاص؟ پیغمبر اسلام لله، الله سره اخلاص، ورسوله پیغمبر سره اخلاص، ولائمه المسلمین د مسلمانانو امام سره اخلاص، ولعامتهم او عام مسلمانانو سره اخلاص. چې کوم ځای کومه ډیوټي ته متوجه ده هلته به د اخلاص مظاهره کوي. issue is related to general public، general عام مسلمانانو سره issue related دی، هلته به د اخلاص مظاهره کوي. امام سره related دی، د اخلاص مظاهره وکړي. پیغمبر سره related او متعلق دی، د اخلاص مظاهره وکړي. الله سره related دی، د اخلاص مظاهره وکړي. sincerity. نو دې ته وایي خلفاء. حنفاء لله. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي جئت الیکم بالملة الحنیفیة السمحة السهلة البیضاء. ما تاسو ته د ابراهیم حنیفی ملت راوړل دي، او دا حنیفی ملت یو صفت د السمحه، بل د السهله، بل د البیضاء. نو حنیفی معنا چې نه پکې شرک شته، نه پکې بدعت شته. ځکه شرک هم د اخلاص ضد دی او بدعت هم د اخلاص. شرک چې څوک کوي خدای سره اخلاص نشته، بدعت چې څوک کوي پیغمبر سره اخلاص نشته. شرک چې څوک کوي خدای سره مخلص نه دی، او بدعت چې څوک کوي پیغمبر سره مخلص نه دی. نو ما تاسو ته ملت حنیفی راوړل چې شرک پکې نشته، بدعت پکې نشته، السمحه او داسې جنرس دین دی چې بخل پکې نشته، داسې سخی دین دی چې بخل پکې نشته، چې د ژوند د کمې مسلې سلوشن پکې غواړي تاسو ملاو دی. چې د ژوند د کومې مسلې دا زموږ د بعضې نوجوانانو دا یو مسلو کاري کوي، مسلمانان دا خالقان دي، انو دوی سسټیکرې لګولي په دې خپل ګاډي باندې اسلام is solution to every problem in life. صحیح. دا یو ښه میسج دی ځکه people will be thinking about them. صحیح. او دا ډېر برایو خلک دي. صحیح. موږ خو نومونه بدلو او دوی په میسج لګولي. صحیح. بل از مې اوس فکر وکړو دا پیس کالج طرف ته درې خپل ته یو سټیکر وکړه، نو هغه باندې لیکلیو if you want peace just follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. if you want peace just follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. means چې د محمد میسج د دنیا ته د امن میسج دی، د امن پیغام دی. صحیح. نو په داسې سرکمسټانسز کې دا یو ډېر بهترین میسج دی. څنګه no God, no peace. No God, no peace. او ټیون بدل. نو حضور اسلام السمحه جنرس دی، د دین سره د جنراسټي اداره چې تاسو د ژوند پر موږ فقہ کې خبر ذکر کوله خو ډاکټر صاحب ناس نه غو مورتمه الانفحه الصلبه دا ماشوم ګیله کې چې
ماشوم ګیله کې او چې صرف پایس کې د وا صرف پایس کې د پخېټه کې دنه دوه مادي دي عربي کې ورته انفحو خو یو صالح وي یو لیکل وي یو صالح وي یو لیکل وي یو وایټ وي بل یلو وي یو وایټ وي او بل یلو وي اوس د هغه مادي حیثیت څه ده چې دا شرعاً دا یوزبل ده او کنه د یوزبل صحیح د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فتوا ورکړی دا چې دا د چیز صالح کولو لپاره چیز پک لګي پنیر پک لګي چیز پک لګي امام رحمۃ اللہ علیہ فتوا ورکړی چې دواړه جایز دي امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ هغه فتوا ورکړی چې نه صالح جایز دي دا لیکوډ نه دي دا صالح جایز دي دا لیکوډ نه دي صحیح نو بهر دې هغه ډاکټر صاحب ناس ته وایي نو چاوي انزایم چاوي څه خو ډاکټر صاحب لګ ماته انتظار لګ ماته انتظار یې نه کړی RENT څه هغه ډاکټر صاحب داسې ما ډاکټر صاحب ولې د ایمان نه پنځه ایمان موږ وایو دا ماډرن ټیکنالوژي ده دا ماډرن ټیکنالوژي نه ده پنځه سو کال وړاندې هغه ولې په مستله فور صحیح ها ما تاسو به شکر ماډرن کړی بیا څنګه روان دي نو اسلام is solution to every single issue in life خنفاء لله نو السمح generous دین دی او نمبر 3 السهل آسان دی دغه سختی نشته دي دین کې څه وګوره څنګه سختی پکې نشته یعنی تا ته وایي چې د جمع موز واجب دی د جمع موز واجب دی نو خدا چې مسجد ته راشي اوس ته وایي چې جاب کې څه جاب کې نو چې جاب کې نو ته یو حیات نو دواړه کسان یو ټایم فکس کړي استاد د پاره مسجد ته راتل واجب نه دي استاد د پاره جمع کول واجب دي الته وکړه دوه په دوی چې کوم ځای بزنس کې یا جاب کې ورته یو کس امام شوبن ورپسې مقتدی شه نو چې هغه کوم موجود چې دی هغه تا سختي وکړه خریدار به جنا کمړېږي ته کوم کې را روانه کې بګنډا کې مسکین بل ځای نه کیږي دا خو ډېر لوی تکلیف نه دا ته چې کوم ځای بس هغه ځای وکړه استاد سره دیم خرڅ نشته and you are traveling پلار باندې اوس د جمع د ثواب څنګه ځان ترا ګرځي تاسو خپل منظر پر خپل اذان او اقامت الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد او بیا اقامت او خپل منځ الله له ثواب دی صحیح دا ته وایي مسکه به ولا ادريږي وقوم لله قانتين فولاړه استاد لري نه شي پیدا کړي بچینا صحیح کینا پېنه شي وي څنګه نو دی وجوه چې السهل آسان دی څه شي آسان دی او وی فرمایل البیضاء شاینینګ دی کلیر دی نیټ او کلین دی هیڅ شی پکې خړ پړ نشته تورواله پکې نشته امبیګوټي پکې نشته هر شی کلیر کړی خنفاء لله غیر مشرکین به نو په نظر په فقہ کې بل د مختلف مسلې تیر شي بل دا مختلفې مسلې تیر شي چې وبو چې ډېرې پلوټیک شي صحیح او کیمیاوي عمل سره د یو ترانسپیرنسي پلانټ ورته لګي پیوریفیکیشن پلانټ ورته لګي هغه سره بیا صفاکی چې دا قابل استعمال دي کړم بالکل قابل استعمال ځکه ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې الماء طهور لا ينجسه شيء د اوبو اصل ماهیت نه پلوټي د دې کوالټي پلوټي شي د دې څه شي کوالټي پر نو کا کوالټي چې چا بیا کوي صحیح شریعت اسلامي دا وایي چې اوبو چې دا څه پزماکه دی واړولې پلیته اوبو څه شي پلیته اوبو پزماکه دی واړولې او دا ځمکه ورجذب شي صحیح خو چې د دوه شټانو او دوه راکونو څخه ورتېری شي شریعت اسلامي بیا قابل استعمال دي ځکه چې هغه څوکي اته نشه سکي اټول ګندګي ته څوکي اته نه اشاره نو څنګه عمل سره ته نیچرل طریقې سره نه کې ارتفیشل طریقې دوی او دا سپوک خواهی که افایز بیا ولی ملکی لامبرو دا پار جایز بی من خوچه سیبولا خان سبک در آمده و دیکی بفایز خان وچه و سبا جنازه ده خنفاء لله غیر مشرکین به خنفاء لله
مخلصان اللہ دپارا غیر مشرکین بے چنے شرک ان کی اللہ سرا ومن یشرک باللہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ جو شرک تباہی دا تا معلوم ہے دا سڑے سمر تباہی نو وہی چلو دا شیخ دا سپریچول خوزیتا تا یو فیزیکل مثال لکھتا کہ شرک سر سڑے دور تباشی شرک سر سڑے دور تباشی لکہ یو سڑے جی دا آسمان در اخلاص سی او زمکی لدرام سر اخلاص سی او ریزر رسی نہ صرف دا چی بدن ریزر رسی بلکہ مونگورتا مردہ خود پرندہ مونگورتا گنجائی وے صحیح دے پتہ نہیں سوئی ورتا وولچر نہ ٹپس نہ گٹا بہت رنگیل برا کوزی دا آگا بلک اول و پرن میں بیدائی دا وونو بے بداغی نا پس پاسی دا دکر جیاد بندے وولچر ہوئی ورتا انگریزی کے ورطا وولچر ہوئی تو اردو کی ورطا گید ہوئی نہ باشا نہ دا باشا بھی دا اردو کی ورطا گید ہوئی صحیح اور مونگ ورطا گنجائی ہوئی لیکن ایس تر بانی وقت نہیں اور دیر کٹ شرے گا ہاں اچھا نام مونگ باشا میں گوڑا شرے کما خیلی سی اچھا لیکن حضر سے لفرن میں بانے دوئی نے بیا خیلی فخواہ دیرو اس سے زمانے دیر مدور او اغا پدورا ہائٹ بانے الو دیج پہ نظروں میں رہتا اچھا بیدیر دیر بڑھت نو اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا شرک کول دومره لوی تباہی ده خو ته په ځان پوه نه صحیح لکه د سړی چې د اسمان نه راوګرځېږي ځمکې له راخلاص شي په ځمکې له راخلاص شي څه وشي ریزه ریزه بشي او صرف دا نه بیا د هغه ریزې ریزې هغه چې دغه پخه باشه ورته وایي که پټه باشه ورته وایي دغه پخه باشه چې هغې دا ریزې اوچت کړي او چترۍ کړي پک ہاں پک آگا وشتان نو بیا زمونگا استاذ کا لغت کی اور لوی فرق ہے مونچی رچی اثر وشتان دیر بٹی مونگا لوی پکی نکلے رہے خنفاء للہ غیر مشرکین بے ومن یشرک باللہ او سوچ شرک کئی اللہ تعالی فکأنما دے داس دے خر من السماء لکچرا راغ زید لیرا ارتاشوے من السماء دبلندائنا اسمان مانا سو بلندی تک بلندی ہوئے اچت والے فتخطفو الطیرو او تختیدلا الطیرو دغا پکباشا او تاوے بہر ریحو یا غرزیدلا وینڈ ریح مانا یو تیز سلیح با فی مکان صحیح پیو دیر لرزائی جی خدای ہوئی دے خدا سے ریزہ ریزہ شوے دے روحانی اعتبار سر دا سے ریزہ ریزہ شوے دے لیکن جسمانی اعتبار سر چیز سڑے دلندین رافیو دیو ہوای ریزیو تک دے یا پکباشا ریزیو تک دے ذالک ومن يعظم شعائر اللہ دب خبر دا ومن يعظم شعائر اللہ سو کہ تعظیم کئی دا نشانو دا اللہ دا سمبل دا اللہ فإنہا من تقوی القلوب دا دزنو تقوی دا تقوی دا دزنو تقوی نو سے سڑے چا قرآن لے احترام ورکی نمونگو دا سڑے متقی سڑے دے عالم لے احترام ورکی نمونگو دا سڑے متقی سڑے دے مشر مسلمان دا احترام ورکی نمونگو دا سڑے متقی سڑے دے مسجد کی راشی گوری کی دا خراب شوئے دے آغا صفا کے نمونگو دا سڑے متقی سڑے دے صحیح ذکا چی دے اس پخپل خبانے دا کار کئی دا اللہ دا پانے کئی دا قلوب تقوی دا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ سوچ تعظیم کئی دا نشانو دا اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ نو دا تقوی دا زنو دا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ دا تاسو دا پارا فِيهَا مَنَافِعُ بدری کی منفعت ندیلا اجل مسمع تیو وقت مقرر پوری پس کہ کدی مواشی ہوتی دغه مواشی سلیتنا شودی اخلی صحیح اور جیسے قربانہ دے پارے اٹھا کی بیت اللہ کی ذبح کی ثم محلها ابیا زائد دے الالبیت العتیق زائد قربانہ دے اگر قدیمی کور دے نبی امیناتا بوزی شرط بوزی میناتا بوزی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَدْهَرُ مَدْ پارا جَعَلْنَا مَنْسَكَ الْمُنْگَ مقرر کرے دے اور طریقہ دے عبادت منگا مقرر کرے دا
یو طریقہ د عبادت نو صلی الله تعالی فرمایي چې کوم آسمانی دین دی یو امت ته یو خبره کړي ته بدا سکے بل امت ته بل خبره کړي ته بدا سکے آدم علیه السلام ته ته بدا هر میاشتې دیار لسمه سوال لسمه او پینځل لسمه روزه نیسي نوح علیه السلام هغه صائم الدهر هغه به صرف پکار کې او پینځه شپه ورځې روزه نه نیولا باقي ټول کار روزه وکړه هغه د دین تقاضا دا و حضرت داؤد علیه السلام هغه بګویا صوم وصال کو د صوم وصال معنا دا ده چې دوه سړی روزه ونیسي او درې مورز باندې روزه ونیسي نو دا الله تعالی پر استاد ته ویل چې تاسو به رمضان روزه الله تعالی دا طریقه د عبادت ته د هر امت لپاره ما یو طریقه د عبادت مختص کړي ته خپل عبادت دې طریقې کړی صحیح ولكل امه دهر امت لپاره جعلنا منسكا منگا مقرر کرے دے او طریقہ دے عبادت لیذکر اسم اللہ دیر پر چیاب کی نمدہ اللہ تعالی علامہ رزقهم پاچ ورکڑے دے اللہ تعالی دویتا من بہیمت الانغام دمواشیونا دسارو دکیٹر نو صلی اللہ تعالی فرمائی سوگی تاث سرپدی کی آرگومنٹ دا تاسو ویدی دو لسخایا دلوی اختر پرد بانے دا دمرا کرولون ساوی سنا را داوی دینوں کدا پیسے جمع کرنے فابریکی بم دا بولے مسلمانوں لپارا صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی طریقہ دے عبادت جیسا کہ میں مختص کم اگر با انورڈ اینڈ اسپرٹ رکھتے اگر سنگا اخلی انورڈ اینڈ اسپرٹ ایز اٹ ایز آغا شان میں رکھتے اور چاہتا حق نہیں تھا چھپانے باندے ابزرویشن تو لگئی یا ریزرویشن کی بھی فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ معبود ساس معبود یو دے فلہو واسلمو دغی اللہ تعالیٰ تا سرندر شئی سر تسلیم خم کر وبشر المخبتین ابشارت ورکا دا خوشالہ خبر ورکا المخبتین آغا خلق تا اخبات ہوئی دا زڑے طاقت تا چیزا گئی زڑ فرمان بردار دے چیزا گئی صرف بدن نا زڑے فرمان بردار دے الذین دعا کسان زڑ دا چا فرمان بردار دے الذین دعا کسان دے جادو کن اللہ چکل اللہ تعالی آیات نیشی وجلت قلوبو دخدای دا عظمت دا وجی دا دی ازرون اشوری کی دی ازرون دا اللہ دا عظمت و دنیواری وجی اشوری کی اخذ والصابرین علی ما اصابهم او یعنی آکسان الصابرین چدی صبر کول کی دی علامہ پا تکلیف اصابهم چی رسید لے دویتا چی تکلیف پر تورسی نفاقی بانے صبر کریں والمقیم الصلاة او درول کی دموز ومما رزقناهم ينفقون ادا آغا نچور کرے مدویتا دوی خلق پلار دا اللہ کی موس پتاو لگے دا چھے مخبتین سوکتی نو خدای صفات ذکر کرل نمبر اول چھے داغوی پزرکی دا خدای عظمت فی داغوی پزرکی دا خدای عظمت فی او نمبر دو چھے مصیبت ورطورسی صبر و استقامت کی فرق نراسی کدا کو ژوند دی فلکچویشن د ژوند لازمه ده فلکچویشن کله بغټي کله شیرشا ته پار گاڑی بھی گټي کله بایره هم اور کله سے پڑھنا تھا میں شیرشا پار گاڑی بھی گټي کله بایره هم نو مقصود دا چې بزنس کې کله بغټي کله و بایره صحیح کله په راحت کله په تکلیف فیملی سره کله خوشاله کله بس ټربل درته پیخي صحیح نو دا خو د ژوند لازمه ده یعنی دا څنګه چې په معیشت کې فلکچویشن راځي د ژوند په هر فیلډ کې فلکچویشن دا کټواله پټواله دا خو دا ژوند دی دا دنیا ژوند ده اصلي صحیح دا لاجب ولوي چې العالم حادث دا دنیا چې دا نو پیدا ده نو پیدا معنا یعنی دا وخت کې نو وخت دا پیدا کړی دا وایي دلیل څه ده لانه متغیر څنګه دي کې تغیرات دي راځي فهر منٹ کی صورت تغیرات بھی رہتی وکل متغیر فهو حادث ہر شے کے متغیر کیږي د دې معنا دا چې یو زمانہ راځي چې دا نو پیدا شوی نو ځکه چې دا کټواله کوټواله راځي صحیح نو دا خبره دلیل دی چې فل عالم حادث چې عالم حادث دی او خدای مالک عالم حادث دی هغه په نافذ باندې دا ثابت دی چې خدای دې مالک دی او خدای خالق دی خدای خالق دی او خدای مالک دی نو ما به یو بل نه کوویلا مې دې ته وی یونیورس یہ سوئی یونیورس د دې معنا چې د خالق د دې مالک او چلون کې هیڅ یو ذات دی کله یو نه علاوه بل شی وي نو بیا به د ملټي ورس وا بیا انګریزي کې ورته یونیورس ته ویل شي سپورټ ته ویل شي ملټي ورس وا نه بل دا یونیورس ته چې چلون کې هیڅ یو خالق هیڅ یو
نمبر 2 صبر او نمبر 3 مانزه سره کمټمنټ او دا مسلمانانو ډېر لوی کوتاهی ده خصوصا موږ چې کوم دلته اوسېږو یا سبحان الله زما په خیال په دې ویلي کې څو مسلمانانو اوسېږي 15% او په دې داسې چې مانزه سره کمټ صحیح مبلا دلته فاتحه او آیات نو فاتحه کې مې دا ذکر وکړو ما د درې امامانو په مذهب چې دا سره د ایمان خلاصي کې چې یو مزبس چې یو مز بغیر د عذر شرعي نه بغیر د ایکسکیوز نه مسکی هغه ویل مسلمان پاتې نه دی دا مسلمان پاتې نه. امام شافعي او امام احمد وایي د مرتد سزا ولا ورکړه اسلامي ریاست کې سزا ولا ورکړه د مرتد سزا ولا ورکړه او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه مرتد خو نه دی د مرتد سزا خو ورته مور کوا البته حدن قتل کا حدن سوتا قتل کا او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه جیل کې واچوا څه کې واچوا جیل کې واچوا چې د کمټمنټ کې ولیکل درکې دی او باندې درکې څه بدل کړي د مسلمان دی او باندې درکې چې بیا موږ نه خدا کا او که قضا مې کړ نو چې څه د غلط دی یا د ماسنای والمقیم الصلاه صحیح. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائی سلطان بہاؤدین رحمه الله ډېر لوی ولی دی هغه وایي چې دا مزګزار د دنه سپې او خنزیرم بنا غواړي دا بل ماده سو بین ماده چې موږ نه کوي دا سپې او خنزیرم بنا غواړي الله مو دې موفق کړي. نو درې مونږ او څلورم ومما رزقناهم ينفقون چې کوم شی مو دوی ته ورکړي څه شی چې مو ورکړي دې نه الله تعالی کوم څه کې صرف خپل نه انټرټین کوي صرف خپل نه جای کوي چې چاو ضرورت کې هغه ته وته ایسرم هیلپ ایسرم کوآپریشن کوي. ومما رزقناهم ينفقون واچم ورکړي دوی دا هغه نه خلق کې پلار د الله کې ول بدن اوس بدن د بدن دی پسند بس موږ د پلانې خبردان دي چې سړی پیړ ها موږ وسو خبردان دي نه عربو ته وایي بدن سړی پیړ فیټ صحیح او دلته دا بدن په معنا د مضبوط کېټل نو مضبوط کېټل یا غواړه یا وشله والبدن وشان او غواګان ادا تفسیر حضرت جابر بن عبد الله کړی وشان او غواګان جعلنا لكم دا مونږ ورغولي تاسو پارا من شعائر الله نشانه د الله نشانه د الله ان سنس چې دا قرباني کې د مغفرت دلیل دی چې دا قرآن اصل ته واه پرې ټول وای کني پرې او د دې رسخه پرځ باندې چې کله او تاسو پورې دا خدای نشانی دي مونږ تاسو وکړ کې هم تاسو چې کوم سروي یا کوم کېټل کوم وا یا کوم لیمب مونږه قربانای راوړ اصل زمیدار چې کو سوچ نه دور له کو تکو سره ډب وانه بس یا کوئی نو بس خو چې کوم باندې قربانای نوم کې خو دې شي او باندې گزار نه کوي لا کوي نه وې دا قربانای لاس باندې شي سو وې لاس باندې شي قربانای دې علي توبه وباسه صحیح نه سره به توبه وباسي وې دا الله تعالی وې چې کله قربانای لپاره وټا کړی دا خدای نشانی شو. والبدن جعلناها لكم منگر ذولی داتا دپارا من شعائر اللہ نشانو دا اللہ نا لکم فیا خیر تاسو دپارا پدے کی خیر دے پجوندو اپا مردو پجوندو کی دا خیر دے شودی اس گئی دوخانو پشم اگینا کپڑے جوڑو صحیح او اپا مرد کی دا خیر دے ورشی پڑے سکن نے کیا سشے استعمال ہوئی گاڑی کو نے سشے جوڑو ہوئی فذکر اسم اللہ یاد کئنون دا اللہ تعالی لیا پدے باندے صواف نو صواف منا نو صواف عرب اوخ زبح کئنا او سنتم پا اوخ کداری چی دیر زبح نشی دیر نحر شی دیر سوشی نحر بیوشی نو نحر دا شیدو چی اغی اوش لخبو تلی داسی یو گوڑا ولو تلی ناغو اوش دقا سی ولاگا پدریش پتیا پدریش صحیح یو برچی ورطا لکه دا ډېګ کنجر دوه طرفه لکه د نایف په شان تیز لکه د چاقو په شان دوه طرفه تیزي او عرب دا ایکسپورت نو دې څه باندې کوي بس دا نه فرق دې ځای کې بسم الله او دا ایکسپورت خلک کول شي او پاور خلک کول شي کمزور سره هم نشي کولای چې ایکسپیرینس نه هم نشي کولای او حجۃ الوداع کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت علی ته حکم وکړ وسل وکړه رسول الله صلی نو دو قطار ورته جوړ کړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم برچی واغسته در پیغمبر قوت دیش په تکاله ورکړي
سورو باندې درش به تکاله ورته چې دا غواړو په قانون نش روان دا وشان دي پیغمبر صلوات و سلام دې بابا په پرچی چلو بسم الله الله اکبر 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 او دا تیز روان چې درش به برابر کړ حضرت علی نشاط دې دا وایي صحیح حضرت علی قربانی شروع کړه او دې وکړه شمار هغه شروع هغه شمار شمار وکړو نو په جړاش حضرت علی ورته وویل چې پیغمبر اسلام باندې سیر دی خپل قرباني وکړه الله ربنا لنا ربنا نسينا وعلمنا الله سبحانه وتعالى الله حافظ الله